الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. نبی علیہ السلام د سیرت سلسله وار درس چې نبی علیہ السلام تا کم تکلیف په ابتدا کې د ابو لهب د طرف ورسېدو او هغه تکلیف سو هغه داو چې د نبی علیہ السلام دواړو لونو ته عتبه او عتیبه کله دواړو هغې ته طلاق ورکړل او نبی علیه السلام ته په دې باندې صدمه او تکلیف ورسو. د هغې نه بعد د دواړو نکاح هغه د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه سره اول د یوې نکاح وشو د نبی علیه السلام د لور مبارکې، او بیا ورپسې د بلې د هغې د وفات نه بعد بیا د بلې نکاح وشو. نو دا شرف په تمامو انبیاو کې او د تمامو انبیاو نه صرف او صرف هغه حاصل دی نو هغه عثمان غني رضی الله تعالی عنه ته حاصل دی چې د عثمان غني رضی الله تعالی عنه په نکاح کې دو بیبیانې راغلي وي او هغه دواړه هغه د نبی علیه السلام هغه لونه مبارکې وي. نو دا د ابتدا هغه د اسلام په ابتدا کې کوم تکالیف چې هغه راغلي. اوس د دغې سره چې کله نبی علیه السلام په ابتدا کې د خلکو ته کمی خبرې کولې او د خلکو کم تکلیفونه هغه نبی علیه السلام ته ورکول. نو په هغې کې څه تکلیفونه د هغې ذکر چې نبی علیه السلام د خلکو ته دعوت ورکول، نو دوی خو هغه دعوت نه منو. نو بیا نبی علیه السلام چې کوم د دې بوتان وغیره نو هغې پسې خبرې شروع کړلې چې او حقیقت کې چې دا خو څه کولی خو نه شي، که کېږي نو د الله ذات کوي، که هغه هر رنګه دي چې هر څه دي نو هغه د الله تعالی له طرفه دي. نو چې کله نبی علیه السلام دا خبرې شروع کړلې نو دوی په دې باندې ډېر زیات هغه غمجن شول او ډېر زیات خفه شول. چېرې تر اوسه خو صرف هغه دعوت ورکوو، زه دعوت سره سره دی اوس داسې خبرې چېرې هغه زموږ معبودان یادوي. نو د نبي علیه السلام خبره په خپل ځای باندې هغه ټیک وه چې ځکه دا معبودان دا خو هېڅ عمره نشي کولی، که ګټې دي نو یا د ګټې نه جوړ دي یا که بوت دی نو هغه د خټې نه جوړ دی. نو د دې نه خو هغه څه کېږي نه. نو چې کله نبي علیه السلام دا د دې د معبودانو پسې خبرې شروع کړې نو دا خلک راغلل او ابو طالب صاحب ته یې وویل چې ابو طالبه ته دې د خپل روار هغه پوه کړه، ځکه چې نبی علیه السلام کله دعوت ورکو دعوت الا الله یعنې صرف د الله تعالی د توحید دعوت یې ورکو نو د خلکو اعتراض نه کو. اعتراض بیا دې بات کې هله شروع کړی چې نبی علیه السلام د دغې بوتانو د هغې خلاف نبی علیه السلام هغه څوک خلکو ته دعوت شروع کړو چېرې د بوتان هغه هېڅ عمره نشي کولی، حالانکې دا د ګټې نه جوړ دي، دا څه نه څه اوري نه څه ویني چې چا د عبادت وکړه او چا د عبادت ونه کړه. نو نبی علیه السلام چې کله دا دعوت او د دعوت سره سره په دغې څیزونو باندې رد شروع کړو نو دي څه کسان مشران رالل او ابو طالب صاحب ته کېناستل چې یاره یا خو دې دا رواره پوه کړه او که پوه کولی نه شي نو بیا یې موږ ته د ته د منځه ووځه بس موږ پوه شه او دی پوه شه. نو ابو طالب صاحب نبی علیه السلام ته داسې څه خبره ونه کړله بلکې په نبی علیه السلام یې په خپل حالت باندې یعنې په دعوت ورکولو باندې هغه پرېښودو. چې کله دې خلکو ته پته ولګېدله چې یاره دی خو د دې خبرې نه رستو کېږي نه، نو په دویم ځل باندې بیا څه جرګه راغله ابو طالب صاحب ته او بیا یې دغه جرګه بیا وړاندې شوله او چې ته دې رواره دی پوه کړه او دې داسې قسم خبرې یا داسې قسم چې په هغې باندې په خلکو کې العیاذ بالله ثم العیاذ بالله چې هغې ته یې څه وي چې یا د دې د وجې نه خلکو کې نفرت راځي ورنه د ټولو نه ښکلی مذهب هغه اسلام دی چې هغه خلکو ته څه ورکوي د مینې او د محبت هغه وړاندې کوي چې د مینې او د محبت د ټولو نه زیات زور چې راغلی دی هغه په اسلام کې راغلی چې هغه د بایچارې دی، هغه د خپل ورور مسلمان سره د ښېګړې دی، هغه خپل ورور مسلمان سره د همدردۍ دی. نو د دغې څیزونو دی
نو چې په دویم ځل باندې د دې کله دا وفد د دې راغی او د دې د جرګه راله او دغه جرګه ابو طالب صاحب ته کېناستله او دا خبرې وکړلې. نو ابو طالب صاحب دا خبرې واورېدلې چې کله نبی علیه السلام هغه کور ته راغی نو د خپل تر ابو طالب صاحب ورته وویل چې ای د تر ځانه یعنی ای زما ځانه ولې چې په نبی ابو طالب صاحب خو د نبی علیه السلام ډېر زیات ګران و چونکې کفالت کې امه ډېر زیات ګران و پې نه. نو ورته وی چې ای زما ورواره یعنی ای زما ځانه یعنی ما ته ډېره ګران ته داسې قسم خبرې مه کوه چې د هغې بوجه اوچتول ما ته امه څه شي مشکله شي او ته داسې خبرې مه کوه. هغې باندې نبي علیه السلام چې کله دا خبرې واورېدې ولې چې د دې نه وړاندې ورته ابو طالب صاحب ته په خپله باندې ویلي چې خپل کار سره کار ساته او پرېږده دي به وایي. نو په هغې باندې خو د نبي علیه السلام تسلي وشوله چې او زما تره زما په طرف باندې دی یعنې ما سره ولاړ دی. نو چې کله نبی علیه السلام ته دا خبره هغه مخې ته شوله نو نبی علیه السلام خفه شو. په خپل زړه کې وایي چې یاره زه جوړی د خپل ترې یوازې پرېښودلم. زړه یې غمزده شو او د سترګو نه یې اوښکې روانې شولې او څادر یې راواغست. چې کله یې څادر راواغستو او روانېدو نو خپل تره ورته وویل چې ای د تره ځانه یعنی ای زما ورواره زه تا دغسې بلکل نشمه پرېښودی ته خپل دعوت کوه دا خلک تا ته ایس امه ویلې نشي. او د تلو سره سره نبی علیه السلام یو خبره دا وکړله چې ای ترو کاکا جان چې که چېرته دا خلکو ما ته په ښي لاس کې نور او په ګس لاس کې ما ته سپوږمۍ کېدي نو بیا به امه زه به د دې کار نه یعنې د دې دعوت نه هغې نه به زه رستو نشمه. ولې چې نبی علیه السلام داسې یو روشن چراغ هغه د دنیا ته راوړی چې هغې د کفر او د شرک او څومره تیارې وي هغه یې ختمې کړلې. او ولې په دې وجه باندې چې نور دی د نور دپاره غروب شته دی سپوږمۍ دی د سپوږمۍ دپاره غروب شته دی غیبېدل شته دی. خو لیکن د اسلام د دعوت دپاره د اسلام د دعوت دپاره چرته امه داسې کېدلی نشي چې څه وشي یعنې چې د هغې نور هغه ډوب شي. نو دا یې ووي او د دې سره روان شو. نبی علیه السلام ته خپل تر ابو طالب صاحب ورته ووي چې نه بس دا خلک پرېږده او ته خپل هغه دعوت سره کار وساته ته خپل دعوت هغه جاري ساته. بیا امه نبی علیه السلام خپل دعوت هغه جاري او ساري ساتو چې بیا په دریم ځل باندې دغه خلک بیا نبی علیه السلام تره ته بیا یې شکایت راوړ او چې بیا یې شکایت راوړو نو دا ځل د شکایت د راوړلو سره دې خلکو یوه نوې طریقه راوړله یوه نوې طریقه استعمال کړله. هغه طریقه څه وه؟ هغه طریقه دا وه چې دا قریش رالل او د ابو طالب صاحبو د هغه نه د امداد حمایت وکړو چې یاره ته موږ سره امداد وکړه موږ تا سره یو مشوره کړو په دې کې ته زموږ څه ناڅه مدد وکړه. تر اوسه صرف شکایت و اوس د شکایت سره سره د ابو طالب صاحب نه طلب د امداد کوي چې یاره دې کې به ته موږ سره لازمي څه نه څه تعاون به کوي. هغه تعاون څه شی دی چې یاره موږ تا ته یو مشوره راکوو او هغه مشوره دا ده چې د قریشو په قبیله کې دا عماره بن ولید دا د قریشو په قبیله کې د ټولو نه حسین نوجوان دی ښکلی نوجوان دی. دی به درله موږ درکو او ته موږ ته دا خپل ورواره محمد هغه راکړه نو دی به موږ العیاذ بالله قتل وکړو ځکه چې خو په موږ کې جداوالی راوسته تفریقه یې راوستله خلک د یو بل نه جدا کوي دا د چې کوم دی نو د خلکو کې دا راوستی دی. نو دی موږ له راکړه دی به موږ قتل کو او ته دی وساته عماره بن ولید چې دا حسین هم دی دا جمیل هم دی ته دی وساته. ابو طالب صاحب ورته وایي چې تاسو خو ما ته ډېر ښکلي دغه راکړه چې زما کوم ورواره دی نو هغې قتلوئ او ما ته د خپل ورواره په بدله کې د یو داسې کس
د هغه پرورش زما په ذمه باندې اچوي، د هغه ذمہواري په ما باندې اچوي چې هغه زما څه په کار باندې راتللی نشي. لہذا دا ماته بالکل نامنظوره ده. ابو طالب صاحب ورته دا جواب ورکړ. چې کله ابو طالب صاحب ورته دا جواب ورکړ نو په دې کې یو کس چې مطعم بن عادي هغه ابو طالب صاحب ته وی چې قسم په خدای، هغه ورته د دور د جاهلیت خبره ورته کوي، قسم یې ورته وخوړو چې د قوم یو ډیرو د عدل او د انصاف فیصله وکړله او تا د انصاف د فیصله دا تا رد کړله، لہذا د انصاف د فیصله دا تا رد کول پکار نو. او زما کوم چې کومه فیصله کړې د فیصله باندې ته سوچ وکړه، دا فیصله به ستا دپاره ډېره زیاته بهتري. ورته وي چې ما ته داسې فیصله چېرته هم هغه منظوره نه ده چې ته د زما خپل ورواره دې زه تا ته په خپل لاس درکړم هغه دې قتل کړي او زما رشته دار دې ته قتل کړي او زه دې ستا د رشته دار کفالت وکړم. دا خو څه عجیبه غونته کې خبره ده چې ته یې ما ته کوې او بیا د هغې نه باوجود ته ما ته وایي چې دا ډېره د عدل او د انصاف خبره ده او ته ترې انکار کوې. لہذا دې ته زه تیار نه یم. او په دغه ځای کې بیا ابو طالب صاحب هم دغې خلکو ته ووایي چې زما ورواره به بالکل علی الاعلان دی به د دین دعوت هم چلی او دی به خلکو ته د دعوت د دین ورکوي، لہذا تاسو دته هیڅ قسم هغه تکلیف رسولی نشئ. نو چې کله ابو طالب صاحب د نبی علیه السلام سره په طرف باندې ودرېدو، چونکې ایمان یې نه دی راوړی او چونکې دغسې د دنیا نه هغه رخصت شوی دی، نو بیا دغې خلکو چې هغې کله ورته پته ولګېدله چې اوس دا ابو طالب صاحب د سره ودرېدو او موږ دته تکلیف نشو رسولی چې کوم مسلمانانو یعنی کومو خلکو ایمان راوړو چې هغې کمزور یو، بې کسه و بې یارو بې مددګارو، نو په هغې خلکو باندې دې خلکو د قریشو د چې کوم سردارانو نو دې په دې باندې ظلم هغه شروع کړو. نو دا د نبی علیه السلام د سیرت څه ناصحي سوه چې نبی علیه السلام ته ابتدا کې کوم تکالیف رسېد